څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په وطن کې د زنانو زموږ د خویندو میندو ډېر لوی اهم کردار دی. په کومه معاشره کې چې زنانه شاته وي هغه معاشره چې ده هغه په مخ په وړاندې باندې نشي تللی. د قبایلو په تاریخ کې لومړنۍ همدا ورځ ده د خوشحالۍ چې دلته د پاک پوځ سره د اظهار یکجهتۍ دپاره زموږ میندې خویندې هم په دغه ریلینو کې شرکت کوي او د پاک پوځ سره اظهار یکجهتي ظاهروي. ډیسي صاحب لومبی ځل دی چې په دغه زرګونو خلکو کې یو مورجانه هم راوتې ده، د پاکستان جنډه لاس کې ورسره پاک پوځ ته دعاګانې هم کوي او د پاک پوځ ستاینه هم کوي. د دې دا زمونږ د وطن سره د مینې چې دی دا زمونږ عکاسي ده. کله چې دا جاریت شروع شو نو په ضلع باجوړ کې په ټول پاکستان کې چې دی که هر طبقه ده، که هغه ماشومان دي، که په سکول لیول دی، که په کالج لیول دی، که علما دي، هر یو کس په خپل رول باندې چې دی د وطن سره چې دی د خپل مینې اظهار چې دی کړی دی. چا په سوشل میډیا باندې جنګ کړی دی، چا چې دی نو د خپل د وینې د اتې په شکل کې جنګ کړی دی. څوک زمونږ وروڼه چې دي نو هغه جنګېدلي دي، په بارډرو باندې جنګېدلي دي. په کم کې چې زمونږ کم شهدا دي هغه د یوې علاقې د دغه نه دي بلکې د ټول ملک دي. داسې چې کم جذبه ده دا داسې الحمدلله زمونږ چې دی نو زمونږ چې خویندې دي، زمونږ میندې دي، همدغه جذبه یې ده. د هغې پریکټیکل اگزامپل تاسو نن کتلی شئ چې زمونږ دا مورجانه راوتې ده، خپلې جذبې چې دی نو د هغې دغ کوي او د دې سره مونږ دې دنیا ته مونږ دا پیغام ورکوو چې دا جذبه چې دی دې ته هېڅوک چې دی نو دا دغه نه کړي. د انډیا چې کم خوبونه دي هغه چې دی نو هغه الحمدلله زمونږ خو د غزوه هند چې دی نو د هغې په جذبه باندې راوځو. داسې نه وي چې د دې خیال د آزاد کشمیري او زمونږ چې د غزوه هند په جذبه باندې مونږ ګریټر پاکستان او د خراسان نه بیا چې دی نو د یروشلم چې دی نو هغه دغه شي او غزوه هند ته چې دی نو دا دغه شي. نو انشاءالله مونږ په دې فورم سره خپل فورسز ته خپل ټول چې زمونږ څومره سټریک هولډرز دي هغو ته مونږ دا بھرپور پیغام ورکوو چې په دې وطن باندې چې کله هم سخته راغله نو انشاءالله زمونږ د عوام چې دي دا به د دې سره شانه بشانه ولاړ دي او څنګه چې مخکې په 48 کې 65 کې په نور جنګونو کې چې دی نو مونږ قرباني ورکړې انشاءالله دغه قرباني به مونږ ورکوو. همدغه درد دی، دغه درد یو مور یو پلار ښه محسوس کولی شي چې د هغوی بچي هم په دغه سرحداتو باندې زموږ د حفاظت دپاره د دې خاورې د حفاظت دپاره د دې د تحفظ دپاره هلته د خپلو سرونو قرباني ورکوي. ابوی تاسو هم راوتي وایي د دې سړو په منځ کې خلک وایي د پښتنو په منځ کې زنانه نه راوځي، څنګه راوتي؟ موږ د خپل وطن دپاره زه په دې خبره باندې ډېره خوشحاله شوم چې خلکو به وویل زنانۍ ولې د کلي ښځې راټولې شي، وایي د انډیا نه به دا ځای ولي، د انډیا نه به هغه ځای ولي. ما ورته ویل لا اله الا الله محمد رسول الله چې زموږ صحیح که نه او د هغو سره دا ټوله انډیا وسله شي نو هېڅ هم نشي کولی. څه پیغام ورکړي؟ نو بس ډېره خوشحاله یم. فوج له دې الله پاک ټول عمر توفیق ورکړي او الله پاک دې دغه شان کامیاب او خوشحاله لري. دې قوم ته د هندوستان څخه چې د ټولې دنیا د سوپر پاورز لخوا شکست ورکول ډېر زیات مشکل دی او هغه ځکه چې نن د باجوړ ځوانان، بوډاګان، سپین ږیري، مشران تر څنګ زموږ میندې هم په میدان باندې دي.